زه د افضلونه کالونۍ د پټ بابا اوسېدونکي او د ښایسته رحمان نه من ته ډېر زیات تکلیف دی. دا اووه چاپې په ما وغورځېدې، زما بچي کور کې نه وي، خاوند مې په خپو معذوره دی، په سترګو ړوند دی، او په دې دومره کالونۍ په افضلونان کالونۍ کې دومره پړوی دي، دومره سرکاري ستنې دي، هغې ته هېڅ هم نه وی. او زما د غریبو بچو دوه پړوو ته بس دغه دی کوداله زه لګېدلې یم. که تاسو زما خپې لاس ولیدل بچیه، ستاسو خپلې میندې م شته، خویندې م شته، ستاسو بړه دړ وکړي. د وزیراعلی ته دا درخواست کوم په دې سپینو ډکو په دې معذور او بدن بچیه چې ما د دې ظالم نه من خلاص. ښایسته رحمان دی او د پلار نوم بېشا رسولي، نه مې تاڼه لیدلې وه، دا تاڼه کچه وه، دا مره ښایسته د برکته ولیده. ای زما بچو، زما د دې لاسو خپو بدل به الله وي او زما بچو تاسو بیا. د افضل امام کالونۍ پټ بابا اوسېدونکی یم. عبیدالله مې نوم دی. د سابقه ډي سي ښایسته رحمان ولد شاه رسولو. د منګه د کور مخې ته یو وړه ډبه ده او په هغې باندې چې کوم دی د ده د موږ سره زیاتیات سټارټ شوي دي. د هغه کمیټۍ والا ته ټیمو ته او ایسي ته چې کوم دی وینا وکړه او هغه خلک چې کوم دی راللو. زمونږ هغه ډبه چې کوم دی په دوه درې کرته باندې دوی ووالله. چې کله دوی ووالله نو دوی ما ته ویل چې دا ځان ته پلستر کړه. کله چې ما دا پلستر کړل هر څه مې برابر کړل، نو بله ورځ چې کوم دی د جمعې ورځ به غدې ښایسته رحمان په وینا باندې ټیمو چې کوم دی عمله راواچول او ایسي او زمونږ په غیر موجودګۍ کې زمونږ په زنانو باندې چې کوم دی دوی ولللو او زمونږ د غزویي او د بوډۍ مور سره چې کوم دی هلته په هغه ډبه مسله چالو کړه او هغې په ګیندریانو او په خښتو باندې چې کوم دی هغه لګېدلې ده او ډېره زخمین ده. د خپې لاسونه هم د هغې تاسو په وکتلو، البته ورته موږ هم ښایو. نو مطلب دا دی چې دا قانون یوازې زمونږ دپاره دی. بله دې ټیمو ما ته په خپله په دفتر کې وویلو چې دا په ناجایزه باندې دی، خو چونکې زه مجبوره یم. نو زما وزیر اعلی صاحب ته دا درخواست دی، زما ډیپټي کمشنر مردان ته دا درخواست دی. موږ نه د قانون سره جګړه کوو، نه موږ د قانون مخنیوی کوو. زما نه مخکې په زرګونو ډبې دي د هر کور مخې ته، دا دې ټولې ختمې کړي. نو ایسي او ټیمو ته د سره د راتلو ضرورت نشته. زه به چې کوم دی دا ډبه په خپله باندې ختمه